بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاحکام دا کتاب دے په بیان د احکامو کې. احکام د حکم جمع ده او حکم وی نسبت ته یو امر بلتا وجودن و سلبن، نسبت ته امر بلتا اثباتن و نفیان وجودن و سلبن. او په اصطلاح د اصولینو کې حکم ستوي خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين. خطاب د باری تعالی چې متعلق د په افعال د مکلفین باندې چې مکلف ته سوي دي. او عبد الله ته مکلف رب عبادت وکا، ادو زکات، اقیم الصلاة. او احکام منبع و منشا د رب کتاب قرآن دی او د نبی سنت دی. باب قول الله تعالی اطیعوا الله واطیعوا رسول واولی الامر منکم. اصحاب د اقتدار د تاسو نه الله او د رسول تابعداري وکا، واولی الامر منکم. نو ګوره اطیعوا الله واطیعوا رسول نظام پوکا دی واقعي او لوی فتنه ده چې ته فتنه انکار حدیث وي. نو اطیعوا الله اطیعوا رسول نه قران مراد نشي کېده، ځکه چې دلته کې دعوا او د مغایرت ده. الله تابعداري وکا نو بیا د نبی تابعداري وکا. الله تابعداري په قران شو، نبی تابعداري وکا په هغه سیز منلو چې قران کې نو او نبی پاک ویل دي او تا ته با سند صحیح ملاو شي. واولی الامر منکم او اصحاب د امر، اصحاب د اقتدار، عمرا مجتهدین چې تا ته حکم وکي. والامر نوی واولی الامر وی او دې لپاره فعل مستقل راوړه. د دې وینه چې اطاعت د الله او رسول بالذات حجت ده او قول او فعل د اولو الامر دا بالذات حجت نه ده. دا حجت علی دی چې دوی تابعدار د الله او رسول وي. اگر زما شیخ معنا کوله و اولی الامر منکم و اولی امر الله و امر الرسول منکم. هر رسول چې تا ته امر الله او امر الرسول پیش کړي دای اطاعت وکړه. جی وفي قال حدثنا الله قال اخبرنا عبد الله عن موسى عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن اطاع اميري فقد اطاعني. وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني د اميري باندې پوریږي کنه لکه پیغمبر علی السلام چې په یو فوج باندې کم سړی امیر کړو. لکه اوس ګوره یو امیر عام دی دې زمانہ کې، یو امیر عام دی، یو امیر خاص دی. امیر عام امیر صاحب زمونږه چې کم په پنځپیر کې پاتې کیږي هغه امیر عام دی. بیا مثلا د هر ضلع یو امیر دی، هغه امیر خاص دی. خدا امیر د امیر طرف نه امیر دی. نو دی هغه صوبایي لکه ضلعي امیر اطاعت د امیر عام اطاعت دی، او د ضلعي امیر خلاف د امیر خلاف دی. ٹھیک شو دی. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمراه راعيه على اهل بيتها على اهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنه، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب الامراء من قريش. الامراء من قریش. ګوره مولانا دې تبته غوز کړي. امام بخاری وی چې دا امراء به د قریشو نه دي. نو دی امراء نه کم امراء مراد دي؟ هغه امراء عامه ګوره ښا دانه چې هر ځکه چې امیر جواب قریشي وي
بلکې امیر عامه چې کم دی هغه به قریشي وي بیا دغین لاندې چې کم په کلو باندې یا په سرایاو باندې یا په لخرو باندې چې کم عمرا دي نو پای کې قریشیت شرط نه دی لکه زید رضی الله عنه زید ابن حارثه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسامه دا پیغمبر سره امیران کړو قریشیان خودینو کنه خدا عمرا عامنو عمرائی سرایا عمرائی او وفدو قال حدثنا ابو جماعه قال اسمنا شعيب عن الزهري كان محمد بن جبير بن مسلم يحدث انه بلغ معاويه وهم عنده في وقت من قريش وكذا وی بلغ معاویه دا خبره حضرت معاویه سے تو رسیدا وهم عنده په دې حال کې چې دی ټول محمد ابن جبیر او دای مرګور څخه فی وفد من قریش یو ډلې د قریشو کې خبره سره سدره چې عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمرو ابن العاص يحدث بیانی انه سيكون ملك من قحطان چې قریبه ده چې را بشي یو بادشاہ د قحطانیانو نه یعنی یمنیانو نه یعنی عمرو بن العاص روایت بیان کړ چې یو وخت براشي چې ملکی قحطان به پیدا شي او موږ مخکې ویل دي اور خلق بلا د خپل امصاب حضور به شړي نو قحطانی بادشاہ به پیدا کی نو چې کله دا خبره معاویه سے بوارو د فغاضبا معاویه سے غصه شو فقام مدرد فاسنان الله بما والو خطبه ویلا ثم قال بیا اما بعد فانه بلغني ما تدا خبر ورسید چن رجال منکم يحدثون پتاسو کې باز مرګري دا بیانې لکه اوس امر بن لاسوي حدیث بیانې لذا فی کتاب الله په قران کې نشته ولا توسر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم عاد پیغمبر سیبنا نتی نقل کړي شوی واولائک جهالکم او دا تاسو جاهلان دي وياكم زانو ساته تاسو جاهلینا والامانی التي تضل عليها او زانو ساته دا دروغنا چا گمراه کی منن کولرا اعلی الذی منن کی فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا حضرت اوریدو فی ان هذا الامر دا خلافت فی قریش فقریشو کده لا يعادي ماحد سوانا دشمنی نہ کئی امر د خلافت کی قریش سره یو کس الا کبه الله ولا وجی مگر نذکور بک الله دې په مخ دې ما اقام الدین چې سو پوری دی خلق په دین باندې کلا کولاړوي داریوات نعیم ذکر کړنویم د ابن مبارک او د معمر زوری د محمد ابن جبیر اوس په دې باندې ځان پوکا تا ډیر شریعتونه ویلي دي چې یو ملک قحطانی برازي عمرو ابن العاص معاویه سے انکار وکړ او چې چا داوین په معاویه سے ایت جاهل موي ورغی ته وی چې د قران او د حدیث نبی خبره هم دي حالانکه تا پرون ویلو 156 کې دا 154 کې 1054 کې 1054 کې تعویلو باب تغیر الزمان التاخير کې تعویلو څنګه ویلو وان ابي هريره رضی الله عنه قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا یو قحطانی بادشاہ برازي او خلق لو تخپل ډنډي شړي تخپل زور بشړي حالته خو د بوره سره روایت ده بیا څنګه معاویه سے انکار وکړ تو خبرې دي معاویه سے په روایت عمرو بن العاص دین مخ کې نور رسیدلې معاویه سے په روایت ابي هريره سے دین مخ کې نور رسیدلې زکاغي انکار وکړ دین شاهد فهم معاویه کې دار اعلی چې د عمرو بن العاص کوم روایت ذکر کړي د اثبات د امارت غیر قریش کی حالن کی اثبات امارت یا جواز امارت بغیر قریش کی حالن قائل دے حالانکہ عمرو بن العاص
تو قرب قیامت په زمانه کې قائل ہو او معاویہ سے فضل کی راز چتے ہوئی اس ہم ملک قاطان جوڑی دیشی یعنی غیر قریشی جوڑی دیشی یو دے جوڑی دل آیو دے زان جوڑول پدے کے فرق دے تیشن جوڑی دے نیشی قریشی کوئی که صبح زان راولی جوڑ کی دا جمہوریت پداغی سرا نو که دیشی غرداریم راغلو او ده خزم ہوا ونشو کنا او اس لکه میمون دی ونشوی نو دا سکی دیش جی وفي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان ہمیشہ بھی دا امر دا خلافت په قریشو کې دوی کې دوه کسان پراتی وي قریشان وی واقعي دي باب دې په بیان د اجر او ثواب دا غچا چې فیصله کوي د قران او سنت مطابق دي جی باب دې په بیان د تابعداري باب دې په بیان د تابعداري د امام او دغه حاکم دیشوا ما لم یکن معصیتن سو پر چې اطاعت د امام سبب د معصیت الله ني یاد شو اطاعت د امیر پتا باندې لازم دی خو شرط دا دی چې ما لم یکن یا تکن معصیه چې دا اطاعت دی امیر سبب د نافرمانی د الله او د رسول ني جی گویا کی دغه سر اوچ کرس انګوري شادولې وي د گجراوالی یفارق الجماعت شبرا فیموت اللامات میتتن جاہلیت دینا معلوم شو گورا ستا امیر دے نو معصوم خوبنی گنا معصومیت خود انبیاء و صفت دے نو من رہا من امیری شیان کہ یو سره د خپل امیر نه یو داسې شی وګوري فکرهو چې دی هغه لپاره غني سو شرعي کو تاییدا سو اتابداري کې سو کو تاییدا نو فل یصبر برداشت کړي لکه چې امیر خو معصوم نه انسان دی فانه ليس عدو فارق الجماعت ولکه ته د امیر مخالفت کوي نو معنی دا شو چې دغه جماعت مخالفت دی دا ډلې نه مخالف شوي نو فیموت الا میتۃ الجاهلیه زم بعض علما حضراتی امیر صاحب داسې دی او امیر صاحب داسې دی او امیر صاحب داسې دی امیر صاحب خو امیر دی بنده د الله دی پیغمبر نه دی معصوم نه دی نو ګناونه خو به کیږي نه مګو ته معصوم نه وایو انسان ګناونه کیږي خو ټیک ده د امیر اطاعت په ګناه کې مکو کړه تاسو چې ګناه کې اطاعت کوئ د امیر اطاعت په امور کې وکړه چې کوم امور د شرع مطابق دي او ذکر روایت کې مرادي چې دا اجتماعیت ختميږي لکه اوس امیر خلاف شي او اجتماعیت ختميږي نو خپل اجتماعیت په برحال اوساته هغه خبره چې د امیر د قران نه خلافي د سنت نه خلافي لا طاعت مخلوق دی اول امیر من المخلوق وذو مخلوق دی لا سم ولا طاعت استاد حاشی لیکلی دي چې تب دغه اطاعت نه کوي بلکې پتا باندې حرام دي
اطاعت د امیر چې قران او سنت نه مخالف شي وي کې وسط فزان باندې وي استاشي لیکل کې وسط فزان باندې وي ٹھیک شو کنه بیا اطاعت په خلاف د شرع کې پتا حرام دی اطاعت بالکل نه کوي وأمر هغه حدیث تامخ کې ویل دی پوه کنه په یو خبره کې غصه شوی لرګي جمع کې ټول پکې ټوپونه ځانو سودا وای لما جماعتم یعنی الا جماعتم یا لما جماعتم خامخب جمع کوي حطبا لرګي واوقدتم نارا بیا بخامخذ اور لګوي ثم دخلتم فيها بیا پکې ځان ورځوي فلما هم بالدخول وهو صحابه هر کله دوی قصد کو په دې اور کې داخلي دو فقام ينظر بعض الى بعض نو یو به تکتر شروع کړو لکه بری واسم مغازي یو به تکتر شروع کو چې یا په دې اور کې موږ په کم ګناه ټوکو البته تاسو مغازي کې وټه کې ورسنګو من خو په محمد علی السلام ایمان دی لپاره راوړل چې ځان د اور نه د دنیا او د آخرت نه بچ کو نو بیا دلته څنګه ورته ټوکو نو دی دا یو بل قتل شروع کړ نو فقال بعض انما تبين النبي صلی الله علیه وسلم مګو تابعداري د حضرت کړي وا صلی الله علیه وسلم فرار من النار دور نه بچاو دی پاره فندخلها نو آیا اوس موږ پکې دن نشو فبعناهم كذلك اذ خمدت النار دی په دا سوچ کیو ناسا په اور خدای پاک مړک وسکن غضب د امیر سے غصن ختم شو فذكر النبي صلی الله علیه وسلم دا خبر حضرت صاحب ته پیش کړه شو فقال نبی پاک وی لو دخلوها ما خرجوا من ابدا کہ دوی دیتا دن نشوی نو چرے بطنو وطی سمانا شوی دی کہ دا حلال گرنلے پزان نو دا اور نبنو بشما دلتا بم سوزیدلو پا قبر کے با اورو پا آخرت کے بم اورو نو دا اور با دوی پا قسمت شو پا شکر دیو باسی چه اور پیٹو پو نو نو معلوم شوا چه خلاف دا قرآن و سنت اطاعت دا امیر پتا حرام دے چی تو اطاعت کے دا قرآن سنت چه خلافی جی وانما الطاعت فی معروف توکید ذا شاباس اس دیزه کې تا ته مسله کوي چې الیکشن ته ونه ودرېږي وای من لم يسأل الله الاماره هر هغه څوک چې د الله نه امارت مشرت نه غواړي انه الله خدای بلور اوس لکه ته دانو چې ما امیر کا ستا خپل تقاضانی چې امیر شو او طلبا جمع شو ته امیر کړي تو خدای پاک دې امداد کړي او کتاب ځان په خپل امارت ته پیش کړ د بیا به خدای پاک مدد اوبه تا نه پاسول شي جی جرير بن حزم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي ګوره دوه خبرې شوې یو دا چې ته امارت په خپل مستقل نه غواړي ها کې تا وخت ته امیر کړی شوې نو خدای مدد به درنه اوچت شي او که تا وخت نه الله په خپل مهرباني سره تعالی دا مقام درک نو درت پرنده امداد بدی کیږي دیم دا حدیث مخکې فقرات و مرات تیر شو نبی اسلام فرمایي چې قسم خورم په یو خبره او بیا دای په مقابله کې بل شی راتخخ کار شي زما قسم ماتوم کفاره ورکوم اوس دې کې دوه قسم روایت راځي یو دا قسم مخکې ماتوم کفاره رستو ورکوم دا مسلک ته حنفیانو دی زګه چې کفاره لزوم پس ته هنس نه دی خو یو روایت کې لکه دلته چراغه زه کفاره مخکې کوم او هنس رستو کوم مکه حدیث کې چې تقدیم د کفاره په هنس باندې دی دې کې ترتیب ته اشاره نه ده
ذکر الشیئین دی او چې کوم روایت کې هنس مقدم دی کفاره رسودا نو ترتیب ته اشاره ده لکه جو سبب وجوب دی او وجوب ادا دی نو نص یمین سره کفاره واجبېږي وجوب ادا بعض الهنس دا جی باب من سأل الإمارة وكل إليها اقا حدیث بیا راوړه خو امام بخاری خو مزاج دازه هر هغه سوچ غواړي مشری او پخپل مرزه وکیل الیها نو دې باغی ته حواله شي الله مدد به اوچت شي جی قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها وإذا حلت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك باب ما يكره من الحث على الإمارة. اوس ګوره دا زموږ رواج څنګه نه فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير قسم مات کا وكفر عن يمينك دا زموږ دلیل شو جی. باب ما يكره من الحث على الإمارة. باب دې په بیان د مکروهیت د حرص په حصول د عہده باندې امارت یو عہده ده او شو کنه نو غټي عہده ته مخ خوشالهګا او چې حرص کوي نو امداد ختميږي دي. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستحرصون على الاماره وستكونون ندامه يوم القيامه فنعم المرجعه وبئست الفاطمه. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. ګوره دا حدیث تاسو مخ کې ویلې ده فرمایي چې تاسو حرص کوئ په مشرت باندې وستكون ندامه يوم فرض قیامت بیا خفای نو بیا فرمایي د حکومت او د اقتدار او د مشرۍ مثال سره فنعم المرضعاتو ډیر خده پیاوره چې پي ور کوي وبئست الفاطمه او ډیر بددا س ختمون کی د پيو لکه سړی چې پيس کې ډیر خوشاله او چې پي ته لري شنو ماشوم په جړا شي دا دنیا شیشه د مولانا صاحب نعم المرضعه ډیر خپیا وردا اقتدار دی پی سی دی موټر دی او سنه ټر ټول دی پکې او ارسو دی او چې کله دنه لاړه بیا به خفای بیا به پکور کې دال سره هم روټه نه نصیب کیږي خیال ورته کنه سره نعمت المرضعه پایوره خډیره خدا سره په خوشحالي او بئست الفاطمه او څنګه خاتمه ډیره خراب ده پرز د قیامت په خفای که ماشوم څنګه طاقت لري چې ماشوم الله دې تا ته خسته ماشومان درکې کنه او چې تناس خپل بیگم صاحبې سره او کله چې دا ماشوم ستا خزه سینې تواچی کنه نو دا ماشوم داسې لتی وی کړه یا رسول الله الله سوي خوشاله کنه او بس دې شونډه زورو کې دا پای راخي خو چې ناصاب د امور ته نه ته راخ کې نو دې پچوش بس دقه چې تخري نو خوشاليږي خو چې دا ته د نه راخ کې څه کنه بیا به خفقيږي ښا بیا به خفای قربان دې تعالی. محمد بن العلاء حدثنا ابو سامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلين من قومي فقال احد الرجلين امرنا يا رسول الله وقال الاخر مثله فقال انا لا نولي هذا من سأله نهو علیکم دا مشری من سأله تجسو کې غواړي ولا من حرص عليه او نه هغه چاله چې څوک په هرڅ کوي. باب من استرعي رعية فلم ينصح باب دې په بیان دا غچا استرعي رعيتن چې حواله کړی شوی دې ته رعیت فلم ينصح او دې دای خیر خوایو لکی نو مقصد د باب زجر دې لپاد سلاطینو جوارو هغه سلاطین جوارا ظالمان ای باندې رد کی پیغمبر علی السلام جی. وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو الاشهبي عن الحسن ان عبيد الله بن زياد دا عبيد الله بن زياد چونو دے امیر د بصره ہو جی. دا دے ملاقات معقل ابن یسار صحابی بیمارو دے دغی بیمار پرسے لراغلو معقل ورتوی زتا ته حدیث بیانو ما د نبی علیہ السلام نا اورید دي جی. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من عبد يسترعيه الله يرعيه ان د یو بنده چې الله حواله کړی دی ته یو رعیت
یعنی الله ورته رعیت ورکړي او دې الله دې یو قبيله مشر کړی وي فلم يحطها بنصيحه دې دغه حفاظت په خیر خوایونه کی لم يحط احاطهونه کی حفاظتونه کی په خیر خوای سره لم يجد رائحه الجنه جی اوس ګوره دې کتاب دې ناشنا توجیه کوم یو خدای چې رائحه الجنه کلا دې به جنت ته بالکل نزي ځکه چې دې مرتکب د کبیره استحلالا دې دا کبیره حلال غني نه ځکه نزي تو خبرې مکه تیر شي یو جواب درته بلکو الک فرزن کی چر دې جنت تلاړ ٹھیک شو نو دې آدمی اصلاح در آیاونا دې به جنت خوشبو نه محسوس کړي لکه عثمان څنګه عطر دی خيستا او ستا ته زکام لګېدلی اپوز دې بندي نو ته دغه عطر خوشبو محسوس کولې شي نو دام یو سزا کمی شو چې د خوشبو د جنت ته محرومي لکه بل حدیث کړی چې شراب په دنیا کې اسکلی په آخرت کې ورته یو وخت په شراب نه ملاويږي کسيږي ورته جی قال زائدة ذكره عن هشام عن الحسن يقين ماقل بن يسار نعوده فدخل عبد الله فقال له ماقل محدث حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والد من المسلمين فيموت وهو عاش لهم بالله حرم الله عليه الجنة غاش لهم انا ظلم کوونکې ظالمی په دوی باندې باب من شاق الله عليه باب دې په بیان دغه چا شاق چې سمانا ظلم کوي په مخلوق باندې شاق د شق نه دي شریدل معنی ظلم کوي په مخلوق باندې شاق الله علی الله بوله بدله د ظلم ورکی خو د نسبت ته شاق الله تا دا نسبت سده سببی دی او دې ته مشاکلتن وی لکه یخادعون الله وهو خادعهم دی وفي قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الدروري عن فريق عن ابي تميمه قال شهدت صفوان وجندبا واصحابه وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال سمعته يقول من سمع الله به يوم القيامه قال ومن يشاقق الله عليه يوم القيامه فقالوا اوفينا فقال ان اول ما يمكن من الانسان بطنه فمن استطاع الله ياكل الا طيبا فليفعل ومن استطاع یعنی اول د انسان چې کوم دې مرګ نه رسو اول چې خرابيږي نو خېټه خرابيږي ما ينتن من الانسان بطنه اول چې خرابيږي بدبویا دار کیږي نو خېټه خرابيږي سره چې مرشي اول خېټه شليږي او زګه دا اسانه خبره ده کنه چې سره مرشي نو مر نه پسته په بدن کې ډومبه شي خېټه خرابيږي او دنیا کې چې سره خرابيږي هم د خېټه هم وزن چې په زمین د خاص سره کې د خرابي په نشو کنه دا خېده وستا خاده قاریان ورته خاوي خې موږ په خوا علي پی تی سی جیم حي خېده زل لیکن قاریان ډیر خفه کیږي چې داسې بنوي الف با تا سا جیم ها خا داسې بوي نو دا خې نه دا ډیر پوښتنه کنه البته خېټه خرابيږي او دنیا کې مسړې نه خرابيږي الى اخره ځان به پوهه کام ومن استطاع الله يحال بينه وبين الجنه بملء كف من دم اهراقه فليفعل كان قلت لابي عبد ګور مولانا صاحب خا من استطاع لا ياكل الا طيبا هغه سره چې طاقت لري په دې خبره چې نخري مگر حلال حرام نزان ساتي فليفعل ومن استطاع لا يحال بينه وبين الجنه بملء كف من دم هغه څوک چې دا غواړي چې حائل رانه ولي په مې ځخ خپل کې او په مې د جنت کې په مثل دی یو چون د وینې حرام نه چې دې توي کړی وي فليفعل یعنی ما دنیا کې چاوینه توي نه کې اگر چې یو چون وي یو چون نه چا ګټ روانه چې پوزل کلمات نه کې ګوتو لمات نه کې مرسوک نه کې باب القضاء والفتيا بطريق وقضاء يحيى بن يعمر بطريق وقضاء الشعبي على باب داره گورا مولانا امام بخاری جب کسی مسئلے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں یہ محدث لکھی اور دیدے کہ امام بخاری ہوئی القضاء والفتیا فی الطریق بعد کچھ بیان دا جواز فیصلی و دا فتح پلا رکھیں مدعیو مدعالی روانو پلا روانے اور تا توی جی قاضی صاحب دا مسئلہ سنگا دا نو تا دا اتمو چیزما دفتر تراشی
بس امیان دی بیا د تی ګوره مسله راتخو نه خدا پلار کې ورته مسله خو خیر دی پلار کې ولې فیصله وکا وقضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داري يحيى بن يعمر پلار روانو یو سړي تاسو کنو الته ور جواب ورکا امام شافعي چلوې قاضي د پور باندې ور په د کور په ور ولاړو فیصله وکړه سمانا کلوې عالم لوی شخصیت کور ته وزي بیا تاخو بل کور نه پتو ته زړه کې شونډې سره په باندې رنگ چې ساتي سو ته باغینه چاپیره توافونه کوي اوشي بیا بتا ته جمعات کې ناس مدرسې کې ناس او دا د ډیره ګران اخکاری یو سره براجي تاسو ملي سي لګور ته ورشه چې ورته راغی تاسو یو تاسو کی ته بیا جواب دادې زه تختدا بیا د لار شو کوه د خیر د کې د دروازې په ور کې ودرې دی او جواب دی ورکنم خیر دی خو په جواب ورکو د مسلې قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عن مسعود عن سالم بن ابي جعد قال حدثنا انس بن مالك قال بينما انا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد فقال يا رسول الله سدة المسجد درشل د جمعات جی قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدت لها فكان الرجل استكان دا حدیث مګه مخ کې ویلو په جلد اول په ابتدا کې یو سویراغي نبی علیہ السلام سے ماته ساعتو قیامت بکل راځي نبی علیہ السلام ما عادت لها و ذاتا چې تیارې دی ولا څه کړې دي فکان رجل استکان گویا کې سړې دباو شو استکان دباو شو یعنی چپ شو علي شو دغه څه تیارې خونو ثم قال يا رسول الله ما عادت لها كثير صيام ولا صلاه ولا صدقه ما خونی تیار کړې دی لپاره سډیر مزنا سډیر خیراتونه ما نه دي شوی ولكني احب الله ورسوله الله او دغه رسول سره مینا ډیره زیاته ده نبی رسول الله انت ما من احببت بیا څو غواړي ګډه د پوهه ده او شي یی به پرز د قیامت هغه چا سره چې ستاسو سره مینوي خو مینا چې د شری مطابق وي ښا ذکر خلافا للبریلیون لم يكن له بواب باب ما ذکر النبي صلی الله علیه وسلم یکن له بواب دا دې سامخ ویلې ده په امام بخاری مزاج دې جتا تا علم خپلخ ک باب بیان د ذکر داغه چې چا دا ذکر کو چې نبی علیہ السلام په دروازې باندې دربان چانو لکه پیغمبر کور د بادشاہانو په شان نو چې سنتریان پکیو یو ځکه وته شناختی کارت کړه او بل ځکه دربان ماشين ګرځاو او بل ځکه بیا وجيبونو کې ورګه الله سونه ور پوښی کنه دا کارونه نو او چې څوک برای ملاقات وکړه مصیبت ده کله کله دې لازم وي راځي حاجی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو سمال قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت انس بن مالك يقول لامرأة من آلية تعرفين فلانة قالت نعم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري دادی سلطان مخیل جی فقالت اليك عني فإنك خل الیک عني یعنی تلری شد معنا سو کی ما سره خبره کوي فإنك خلون تو خلاص د غمنا معنی یاد شو فإنك خلون تو خالی د غم زمانہ معنی تو خو بے پروايي زما د غمنا خاون زما مرضی ز پریشان تو خو بے غم ہے چا ورتوی او څنګه فجاوز حضرت دین اخوات لال ومر بیا رجدي خذ سره راغ فضل بالبال ورتوی ما قال لك رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام چې دلته ولاړو تاسو سوي خذ ما عرفته ما کو جون واغله او سر می پړ کړو او شي ما خلو پی جندل چې دا سوکو انه لرسول الله صلی الله علیه وسلم نیک بختی تاسو پیغمبر خبرې کولې ها فجاد الى بابي را له حضور پیش کول پیغمبر اسلام کوړتا فلم تجد علی بوابا دلته کی څوک در باندې ولاړنو فقالت یا رسول الله والله ما عرفتك ما تلی پی جندلې ما پی غارم او زما صبر دے نبی رسول الله صبر عند اول صدمه زمر غیدن علوتی درجه اول وقت صبر پکارو اس وقت صبر کئے وقت صبر نہ کہ صبر کئے باب الحاكم يحكم بالقطع على من وجب عليه دون الامام الذي فوقه
ګوره مولانا صاحب د امام بخاری مزاج ته ګوره چې ډیر ناشنا مزاج دې ځکه خو خلق و تعمیل من فی الحدیث وای ما ته یو امیر عامه ده توجه ده یو امیر عامه ده ایو امیر د علاقه ده لکه مثال په توګه اسلامي حکومت وی یو قاضی القضات ده لکه وزیر اعظم د ملک شي ایو لاندې امیر ده لکه سیشن شو بل هغه پسې غټ های کورټ شو بیاغي پسې غټ سپریم کورټ شو اوس دې کې دا خبره ده چې قاضي عامه فیصله نه کړي قاضي عامه او کته قاضي خاص لکه د سیشن های کورټ سپریم کورټ دی فیصله او کې اسلامي حکومت کې نو آیا دا حکومت نافذ دی فیصله نافذ ده یا به د وزیر اعظم امیر عام انتظار کیږي امام بخاری باب تڑی اور فرمائی الحاکم یحکم بالقتل علی من وجب علیه حاکم فیصله کولی شي په قتل په سزا د قتل هغه چا باندې قتل واجب شوی دی دون الامام الذي فوقه غیر دغه امام نه چې دی لپاسه دی پوښګنا امرات امیر عامه هغه لوی جج لوی قاضي القضات ورته وي جی وفي قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا ابي محمد قال حدثني ابي عن ثمامة عن انس ان قيس بن سعد كان يكون بين يد النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشروط من الامير. اے صاحب الشروط من الامير مطلب دا دی چې قیس ابن ثابت جو د نبی علیہ السلام مخکیو لکه صاحب الشروط پیژنې کنه رئیس شرطه پولیس ته وي صاحب الشروط رئیس ته پولیسانو یعنی پولیس کپتان دا شعر قرآن ترجمه ده پولیس کپتان آیا پولیس کپتان ورته وي لکه دی وخت ایس ایس پی شو یا ډي ایس پی شو ایس پی شو ایس ایس پی شو ډي ایس پی شو او دا سری صاحب شورت رئیس پولیس کپتان مخکره قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا ابو موسى عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه واتبعه بمعاذ تقيل وحدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا محبوب بن شابكنا يا رب خلاص لي شاباس عن ابي موسى عن ابي موسى ان رجلا اسلم ثم تهود فاتاه معاذ بن جبل وهو عند ابي موسى فقال ما لهذا قال اسلم ثم تهود قال لا اجلس حتى اقتله قضاء الله ورسوله باب هل يقضي الحاكم او يفتي به باب هل يقضي الحاكم یو او يفتي وهو غضبان توارسلگی هل يقضي الحاكم وهو غضبان وهل يفتي الحاكم وهو غضبان آیا کله حاکم غصه کیوي یا قاضي او مفتی په غصه کیوي او ته فتوا ورکول شي نو فتوا ورکول شي هغه خبر نه معنی دا آیا قاضی یا حاکم مفتی په غصه کې وو او عند الغصه دی کوم فتوا ورکړه ابا نافذی ٹھیک شو نو دغه جواب او کې فتوا د قاضی اگر چې حالت د غصه کې وو خدا دین مطابق نو نافذ او کې دین خلاف نو غیر نافذ شو یو دیم صورت دا آیا قاضی پریشان دي تپوس تکول شي وای او تاویدای کیل کتاب القاضی کی تولوی شخصیات نو ال تک دالی کلو چلکه د قاضی نه چې کله تپوس کای ناول بونه تپوس کې جی طبیعت خره مطمئنی ہے یو تپوس درنه کو دلته کله کله مو ته ټلیفون کی یو مسئله ته ولکه باندې مسکو خیر یو ټکی دی کنه الکه خود خدای باندې استقامت کی یو ټکی دی کنه نو اے دیوس حاکم غصه کی نو دی وکي حاکم له فتوا ورکول نه پتا او دې مرزه مړه کوچ څه کوي تاسو خبره مړه چلو الله تقريبا الاثنين وانت عضوان فلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرجن حكم بين ګورا كتب ابو بکر خط لیکلو خپل زوی ته چې دغینم نفیع الثقفی وکانه بسجستان د په سجستان کې بلوچستان ته نږدې زیاده خاص سجستان ابو داود سجستانی چله الله تقضي بین اثنين کې پترا
د دو کسانو په منځ کې فیصله نه کوي وان ته غضبان چې په غوسه کې واني سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول لا يقضين حكم بين اثنين وغضبان حالت د غصې په فیصله نه کوي شاباس جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني والله لا اتاخر عن صلاه العادات من اجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قد اشد عذابا في موعظه منه يومئذ ثم قال ايها الناس ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليوجز فان فيهم الكبير والصغير فليوجز مزلن کا نور حدیث تامر کتاب صلات کې ویل دي شابه وبي قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب الشرماني قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا دا کرمانی ویل شي او کرمانی ویل شي دواړه ویل شي ها قال محمد اخبر لي سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر اخبره انه طلق امراته وهي حائض فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قال ابن عبد الله محمد هو الزهري دا کرمانی او کرمانی دواړه ستاسو لیکلي دي مشهور عند المحدثین خو کرمانی دي لیکن اصل دا لفظ کرمانی دي او ځکه چې اهل بلدان هغه ته کرمان وایي نو کرمانی قسطلانی او کرمانی الکواکب الدراری شرح البخاری الکرمانی وکی کرمانی جنگ مکوا خدا محدثین فرض کرمانی مشهور دي اصل کرمانی دي جی دا ګور اخر کې چې تا طویل کنا قال ابو عبد الله محمد هو زهري ځکه مکه دی ویل حدثنا یونس قال محمد او دلته کې دا محمد مطلق ذکر په دې روایت کې دا محمد سو کو لاندې خو لیکلی ابن شهاب اخر کې امام بخاری چې دا محمد سره د زهري زوی ده کنه چلو باب دې په بیان د دې باب دې په بیان د هغه فقهاو رعل قاضیات اجازت ورکړه د قاضی لرا ان يحكم بعلمي في امر الناس چې دې فیصله کول شي د خپل علم مطابق په معاملاتو د خلقو کې ګوره یو فیصله د قاضی د په معاملاتو د خلقو کې ایو فیصله د قاضی د په حدودو کې حدودو کې قاضی په خپل علم فیصله نشي کولای سوچ گواهان موجود نه او نفس معاملاتو کې قاضی په خپل علم فیصله کول شي اکه د هندي په باره کې چې خاوند را خرچ نه راکړي زده خرچي مطابق دغه بچول اغستیشن وی بالکل لیکن حدودو کې سو پر چې گواه موجود نه قاضی او فیصله نه کوي جی خدا قید لگوخا اذا لم يخف یا اذا لم يخف الظنون وتهمه فیصله مال کول شي چاله که خوف د تهمت او د بدګمانۍ نه اګه خوف د تهمت او بدګمانۍ وی د بیان په خپل فیصله نه کوي جی قال حدثني عروة أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من آل خباء أن يذلوا چدو اسپکشي من آل خبائك د اهل د خیموستانه محلستانه وما أصبح اليوم او نن چې اسلام قبول ک نو نه د ګرځیدل نن على ظهر الارض اهل خباء په مقدس مکه یو آل د خیمه احب الیا چې ما ته ډیر زیات محبوبي ها عیالنا اغستا عیال دې ستا کومبنن ما ته د پټولي دنیا کې محبوب اخکاری دا زما خاون چې دې نو میسیکون معنا سره لفظ په پښتو کې خو بخیل دی خو معنا خرچه نه راکړي سخت دی دا زوی سخت دی لکه صحابي دي نو موږ خو بخیل زمانه نه کوم کنه قال لها لا حرج عليك ان تطعميهم من معروف ان تطعميهم من معروف ګناه در باندې نشته کې ته خپل بچو ته دغه د مال نه به تاسو ورکړي نو خیر دی زمير معنی دي بس په خدا یا شیخ